سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، سرنگ چی اللہ رب العزت درجہ اعلیٰ دا پا کائنات کے پٹول کائنات کے دا شان دا اللہ رب العزت دا کلام درجہ ہم دا دنیا پٹول کلامونو کے اعلیٰ دا اللہ ذات اعلیٰ دا اللہ صفات اعلیٰ دا اللہ کلام او دا اللہ خبرم اعلیٰ. فضل کلام اللہ علی سائر الکتب کفضل اللہ علی ادناکم. دا اللہ رب العزت دا کلام درجہ
په ټولو کلامونو باندې دومره اوچته ده لکه څرنګه چې د الله درجه په خپله باندې په یو ادنا انسان باندې اوچته ده. الله رب العزت د خپل کلام حفاظت دپاره د ټولو نه اول خپله اراده کړې ده. د خپل کلام حفاظت الله وی زه خپله کوم، او بیا دنیاوي اسباب و طریقې سره الله رب العزت د دې لپاره علماء کرام الله پیدا کړي دي. الله پیغمبر سردار دو جهان پیدا کو، بیا د هغه صحابه کرام پیدا کړه، بیا د هغه شاګردان د هغوی شاګردان پیدا شو. بے پنن وقت کې عزتمندو مونږ ټول ګناهګار انسانان سنه څه درجه کې د الله د کلام حفاظت کو. چا یو صورت په سینه کې محفوظ کړی دی، چا 10 صورتونه محفوظ کړي دي، چا 10 صورتونه محفوظ کړي دي. دا ټول د حفاظت طریقې دي. زمنګ ماشومانو له سوره یاسین ورزي هغوی محفوظ کړي، زمنګ بوډایګانو له تبارک الذی ورزي هغوی په سینو کې محفوظ کړي دي. او دا شان عزتمندو عرب او عجم د الله رب العزت د کلام او د الله د دین د حفاظت د پاره خپل خواري او زاری کوي. خو په دې کې د ټولو نه اعلی کردار او د ټولو نه لوی کردار د علماء کرامو تیر شوی دی او د طلباء کرامو تیر شوی دی. لہذا د نن موضوع د علماء او د طلباء په باره کې ده. نن عزتمندو زمنګ ملک مدرسې بند دي او جماعتونه سنه څه درجه کې بند دي. د الله د رحمت د راکوزیدلو اصل ذریعہ د الله کلام دی او د الله کلام د ټولو نه زیات په مدرسو کې لوستل کېږي. د الله کلام د ټولو نه زیات په مدرسو کې ښودل کېږي. هغه زمانه کې چې کله د روس زمانه وه او خلکو چې کم دی مونځ نشو کولی، هغه زمانه کې چې کله روس د سوپر پاور او دغه رنګې ترکو باندې حکومت راغلی و، د اتاترک کمال اتاترک ذلیل انسان د هغې حکومت راغلی و او خلکو باندې ګیرې ختمې کړې، اسلامي شعائر یې ختم کړه. د قرآن به چې چا نوم اغستلو هغه انسان به حلالولو، د اسلام نام و نشان ظاهرا بالکل ختم کو. مدرسې او د جماعت خو نام و نشان د سره نه و، مونځ به چا نشو کولی، کلمه به چا په ښکاره نشوه ویلی. داسې زمانې عزتمندو په مسلمانانو باندې تیری شوي دي. خو الحمدلله ثم الحمدلله په هغه زمانو کې علماء کرامو مدرسې چلولی دي. ته وایې څنګه چلولی دي؟ نو عزتمندو د ځمکې لاندې په تاخانو کې مدرسې چلولی. چې کله حکومتونه ختم شو، ظالمانه جابرانه حکومتونه، یکدم علماء کرام د ځمکو نه د میګانو په شکل کې او د اوبو نه د میانو په شکل کې د ځمکو د لاندې نه راووتو، دا فلانې قاري صاحب، دا فلانې عالم صاحب، دا فلانې قاري صاحب، او پوره قرآن پاک هغوی له ورتلو، پوره د علم دین سبقونه یې زده کړي د خاورو لاندې عزتمند. نو دې وجې نه د ټولو نه اول کوشش موږ او تاسو له دا پکار دی چې کوم ځایونو کې د الله رحمت د الله د کلام نه اعلی څیز دنیا کې نشته، د الله رحمت د الله د کلام نه زیات په یو عمل نه راکوزیږي. ځکه د الله کلام د الله ذات سره تعلق لري. نور که پیغمبران دي که هر څه دي، دا ټول مخلوقاتو کې راځي. واحد دنیا کې قرآن داسې څه دی چې دا مخلوق کې نه راځي. سوچ وکئ، پیغمبر که څومره لویه درجه ده، د الله نه بعدې درجه ده، خو هغه په مخلوق کې راځي او د الله کلام په مخلوق کې نه راځي. ځکه دا د الله سره تعلق لري، دا د الله خبرې دي. نو څنګه چې یو انسان عزتناک وي، د هغه خبره عزتناک وي. د انسان خبرو ته د انسان د ذات اعتبار سره کتل کېږي، د هغه د درجې اعتبار سره کتل کېږي. اوس زه یو خبره وکړم، هغه خپله درجه لري. دغه رنګې عزتمندو زموږ استادان او استادات یو خبرو کې د هغې ځان له درجې، یو چپړاسي یو خبرو کې د هغې خبره غټه خبره وي، درجه یې د هغه انسان سره تعلق لري. خو که یو صدر وزیر اعظم د یو ملک خبره وکړي، نو د هغې هغه اډر د هغې مطابق منلی کېږي. په هغې باندې ټول تاڼې، ټول پولیس او ټول فوج چې کوم دی عمل شروع کوي. د هغې په نه کولو باندې سزا میلاویږي، د هغې په نه کولو باندې او دغه رنګې عدالت سره مخامخ کېږي، د هغې په عمل نه کولو سره چې کوم دی تاڼه تحصیل سره به مخامخ کېږي، جرمانې سره به مخامخ کېږي. نو دغه رنګې عزتمندو د الله کلام د الله د ذات اعتبار سره اوچت دی.
او دا مخلوق نه دی، دا کلام الله دی. په دې باندې مخکې ما تاسو ته بیانونه کړي دي. نو د دې وجې نه د مدرسو د ازادۍ دپاره او د کولاولو دپاره ټول مسلمانان دعاګانې کوي. ګینې کې مدرسې کولاو نه شوې، د الله عبادتونه دغه زور و شور سره جاري نه شو، نو د دې نه لوی لوی بلاګانې به نازلېږي او د دې نه خطرناک خطرناک عذابونه به راځي. نو الله د ټولو نه زیات په خپل کلام باندې راضي کیږي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله په خوب کې زیارت وکړو، الله یې ولیدلو. اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې یو انسان الله په خوب کې لیدلی شي، زیارت یې کولی شي. خو د هغې خپل خپل تعبیرونه چې څنګه دوی ولیدلو، نو عالمانو نه به تپوس کې سل ځلې الله رب العزت په خوب کې لیدلی، اخري ځلې چې ولیدلو د الله نه تپوس کوي، ای زما ربا تا ته په دنیا کې د ټولو نه محبوب څیز کم یو دی؟ مونږ او تاسو خو چې کله وزیر اعظم سره وزیر اعلی سره یا مثلا الله یا پیغمبرم خوب کې ولیدلو، نو خپل ذاتي تپوسونه به ترې کوو چې جي مخکې به زمونږ څه حالات به ښه شي که نه شي، او زما بچی به پروفیسر شي که نه شي، او زما دې بچو ته به څه جاب موب میلاو شي که نه میلاو شي، او جي ما ته دعا وکړه چې مال حال کې مې اضافه وشي. امام احمد بن حنبل تپوس کوي، اے رب کائنات ستا درجه اعلی ده، نو ستا مینم اعلی ده، ستا درجه اعلی ده، ستا مینه محبتم اعلی دی. چاته چې ستا مینه محبت حاصل شي هغه د دنیا نه عظیم انسان دی. ورضوان من الله اکبر، د ټولو نه بهترین څیز په دنیا کې چې کوم دی هغه د الله خوشحالي ده. چې کوم انسان نه الله خوشحاله شي دته د دنیا عظیمه خوشحالي میلاو شي، اکبر د ټولو نه عظیمه. الله رب العزت ځان ته اکبر، الله اکبر وایي زه اکبر یم، بیا وایي زما مینه هم ټولو نه زیاته اکبره ده، زم اکبر زم اعلی، زما مینه هم په مینو کې اعلی. ان وجدتنی وجدت کل شیء، که الله درته میلاو شو هر څه درته میلاو شو. و ان فقدتنی فقدت کل شیء، که الله دنه رک شو د دنیا هر څیز تا نه رک شو. وانا خیر لک من شیء من کل شیء، الله وایي زه تا ته د دنیا د ټولو څیزونو نه اعلی یم. چې الله درته میلاو شو هر څه درته میلاو شو. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تپوس کې یا الله تا ته په دنیا کې محبوب څیز کم دی؟ داغه مطلب دا و چې زه به دا څیز ښکل کما، نږدې به یې کما، محبوب به یې کم، نو زه به هم د الله محبوب جوړ شم. یا الله تا ته محبوب څیز کم یو دی؟ ستا څه خوښ دي؟ موږ د زوی نه تپوس کوو بچیا اختر را روان دی، تا له کم رنګ کپړې والم؟ د ښځې نه تپوس کوو تا له کم سینګار راوړم، تا له کم میک اپ راوړم؟ د وړو وړو بچو نه خلک تپوس کوي، د 2 کالو ماشومو نه، د 3 کالو ماشومو نه تپوس کوي بچیا څه دي خوښ دي، څه شی دله راوړم؟ د ګاونډیانو یارانو دوستانو نه تپوس کوي کم ګفټ دله درکما؟ هی چېرته موږ دا کتلي دي چې زما رب په کوم څیز باندې ډېر راضي کېږي، چې دا ټول کائنات یې پیدا کړی دی او زمونږ دپاره ښکلا پیدا کړې ده، زمونږ دپاره د ښایست سامان پیدا کړی دی، زمونږ او ستاسو د اطمینان د سهولت دپاره دا ټول اشیا پیدا کړي دي، زمونږ د خوراک څښاک دا هر څه هغه پیدا کړي دي، زمونږ د مور او پلار، زمونږ د ښکلې ښځه او زمونږ د ښکلې ګلالي بچي دا موږ له الله را کړي دي. د هغه رب کریم نه چا هم تپوس ونه کو چې ای ربه ستا کوم یو څیز محبوب دی؟ هر سړی بل وکړي که نه، واټ از یور چایس، ستا څه چایس دی، ستا څه خواهش دی، ستا څه خوښ دي؟ بیا چې د غټ سړي نه تپوس وکړي، یو وزیر اعظم چې سپلۍ والي ټول ټامې نه لکان هغه شان سپلۍ پیدا کړي. زمونږ د خلکو څه شی دی؟ زمونږ د هلکانو ټول سیاست یو واسکټ او یو سپلۍ دي، بس چې کوم کس یې خوښي چې هغه سپلۍ واچوي بس ډېر هینډسم دی. زمونږ ټول سیاست او زمونږ ټول څیزونه یو جوړه سپلۍ او یو جوړه واسکټ پورې روان دي. بهرحال دا یو مینه محبت وي یو سړي سره، کله نو بیا د هغه سپلو سره مینه وي، د هغه واسکټ سره مینه وي. نو هغه رب کائنات چې ټول د مینې محبت اشیا هغه پیدا کړي، هغه سره څومره مینه پکار ده. نو امام احمد صاحب تپوس کوي، اے رب کریما زه د دنیا تپوس نه کوما، زه د ځان باره کې تپوس نه کوما، زه د بچو باره کې تپوس نه کوما. اے رب کریما یو کم سل ځل مې ته ولیدلې خو زما ادب ما ته مانع شو، د ادب د وجې نه مې تپوس نه شو کولی. اوس خو ډېر ملاقاتونه وشو، ای رب زه به درنه یو تپوس وکړم. وایي وایه بنده څه تپوس کې، ته خو زما ډېر محبوب یې، ځکه سل ځله مې در سره ملاقات وکړو، څه تپوس دی؟ وایي ای زما ربه ته په دنیا کې د ټولو نه زیات په څه باندې راضي کېږي؟
چې زه عمل وکړم. امام احمد بن حنبل ته رب کائنات وی اے زما محبوب بندا زه د ټولو نه زیات په خپل قرآن باندې د انسان ناراضي کېږم. قرآن سره مینه محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره د دنیا عظیم انسان دی، د ټول کائنات د ټولو نه عظیم انسان دی، د الله محبوب انسان دی. یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے زما پیغمبر تا سره حساب کتاب نشتا، ایڈوانس دا تا ته چې کوم دی معافي شوی دا. دا الله قرآن کې پیغمبر ته وایي ایڈوانس دا تا ته هر څه خبره صفا شوی دا. نو عزتمندو داسې انسان دپاره خو د عمل د سره ضرورت هم نشته چې صرف فرایض پوره کوي نو بس دا کافي ده. موږ راشه د پیغمبر زندگی ته ګورو، هغه د کم عمل د ټولو نه اعلی کوي. په مونځ کې قرآن پاک به د ټولو نه زیات ویلو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي زه د پیغمبر د هغه څلور رکعتونه چې شپې به کول د هغې د حسن بیان تاسو ته نشم کولی چې څومره حسین مونځ به کو او اوږد قیامونه به کول او دغه نه سوره ال عمران او سوره بقره درې نیمې سپارې به په یو رکعت کې ویل او دغه رنګې په دوه رکعتو څلور رکعتونو کې به درې نیمې سپارې ویل. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د قرآن لوستلو او د مونځ د وجې نه خپې وپړسېدلې. تورمت قدمه د نبی علیہ السلام په قدمونو کې به عزتمندو پټن رالی وبشلېدلې. دا پوندې اوس کېږي تاسو کتلي وي د خلکو دا څومره خوږېږي عزتمندو. دې کې چې یو څاڅکې اوبه دننه لاړې شي د انسان زړه خوږوي زړه او دا زر جوړېږي هم نه. نو انسان حیران وي چې دې زخم سره څه وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپې به وپړسېدلې یا به وچاودلې. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته یا رسول الله تاسو خو الله بخیل یې، تاسو ولې دومره محنت کوئ؟ وایي زه د الله شکر گزار بنده جوړېدل غواړم چې الله مانه خوشحاله شي. نو الله خوشحالېږي په تلاوت باندې ځکه دا د الله ذات سره تعلق لري. مونځ د الله ذات سره تعلق نه لري، زکات د الله ذات سره تعلق نه لري، یعنی الله رب العزت ذات کې داخل نه دي او دا قرآن پاک د الله په ذات کې داخل دی. دا د الله د ذات حصہ ده. زمونږ عالمانو نه عین دی او نه غیر دی، بالکل عزتمندو الله رب العزت سره ملو سیس چې کم دی او متصل سیس چې کم دی هغه صرف د الله کلام دی. الله مونږ نه دی کړی او نه کوي، الله زکات نه ورکوي او د قرآن پاک دا یو حرف الله رب العزت د خپل شان مطابق په خپل باندې لوستلی دی. دا د الله خبرې دي، پیغمبر سره یې کړي دي. داسې وکړه دا وکړه موږ ته اوس تلاوت جوړ کړو، موږ د دې تلاوت کوو د الله هغه خبرې وایو. بهرحال عزتمندو نو څنګه چې قرآن اعلی دی الله ته محبوب دی، دغه رنګې د قرآن مجلسونه هم الله ته محبوب دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان لکل شیء شرفا یتباهون به. د هر قوم د پاره د هر قسم خلکو د پاره د فخر او د مباحات د پاره سسیز وی پاغي باندې غوي فخر کوي. زمونږ قوم کې خیسته ډیر دی، زمونږ قوم بهادر ډیر دی، زمونږ قوم چې کم دی جهاد ډیر کړی دی، زمونږ قوم کې مالدار ډیر دی. وی هر یو قوم په یو سیز باندې صفت کوي، فخر کوي او دغه رنګي ځان ښایي. وان بهاء امتی وشرفها. وی تاسو ته پته ده زما امت له څه پکار دي چې په څه باندې فخر وکړي. زما د امت د فخر او د فخر والا سیز هغه دی القرآن، هغه قرآن دی. یهودیان مثلا بدوي زمونږ کور کې په قوم کې پیغمبران ډیر راغلي دي، مونږ وایو زمونږ په قوم کې قرآن راغلی دی او زمونږ په قوم کې سردار دو جهان راغلی دی. نو که زما امت فخر کوي هغه دی په قرآن باندې فخر وکړي. قرآن داسې سیز دی چې تی نورو قومونو ته په فخر سره پیش کولی شي. ځکه نورو قومونو سره چې کوم کتابونه زمونږ عالمان وایي هغه کتابونه هغه کلامونه نه، هغه د الله لیکلی شوي کتابونه. لکه یو خط دی، یو سړی په خپله باندې یو خبرو کې هغې ځان له حیثیت دی، یو انسان لیکل راولیږي د هغه ځان حیثیت دی. او دا قرآن پاک د الله خبرې دي او هغه د الله یو لیکلی شوي څیز یې ورکړی دی. دا د الله ذاتی خبرې. نو دی وجې نه عزتمندو چې کوم ځای کې کلام لوستلی کېږي هغه خلک، هغه کور، هغه مدرسه، هغه جومات هم الله ته محبوبي. څومره محبوبي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اے زما امتیانو واورئی چې کلم یو قوم د الله د کتاب د تلاوت د پاره یو ځکه جمشي یا د دې د درس او تدریس د پاره جمشي یتدارسونه درس صرف په مدرسو کې کیږي نن سبا یتدارسونه او داغي درس او تدریس کوي سو قرآن په لفظ سره وای سو کې په ترجمه سره وای سو کې په تجوید سره وای سو کې په تفسیر سره وای سو کې په فقہی رنگ سره وای سو کې د حدیثو پر رنگ سره وای دې ته وای درس او تدریس ويتدارسونه بينهم خپل منځ کې درس او تدریس کوي دا د نبی علیہ السلام د خلی الفاظ دي یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینہ د الله رب العزت خصوصی سکینہ و رحمت پاک خلق نازلیږي وغشیتهم الرحمه او رحمتونه ګرځي چې دغه د قرآن مدرسې او د قرآن درس او تدریس والا خلق چې کوم دی په ځان کې راټول کی غشیت ته لګي که صادر چې ځان د سړی انسان ځان نه تاو کې ځان پکې راټول کی یا جامې واغوندي وې دا رحمت دقه شان د دقه خلقو نه راتاوي کی لکه د جامو د صادر پشان وحفتهم الملائکه او د قرنګ ملائکیم د دوی نه خواوشا کې را چمبړ شي او را جمع شي د خلق رانی شي د دینه چاپی رکیږي وذکرهم الله فی من عنده د ټول بهترین خبره ده د ملائکو خبره موړه ده او دا د رحمت خبره موړه ده د ټولو نه اعلی خبره نبی علیہ السلام دا ویلا وذکرهم الله وې د دې خلقو ذکر الله په اسمانونو کې کوي فی من عنده په هغه خلقو کې چې الله رب العزت سره دي نو ته ذکر د الله کا والله بستا ذکر که کوم انسان دا غواړي چې الله ما یاد کی هغه د الله کلام یو بزرگ نه چاته پوسو یو بزرگ یو ځل خپل ویل ما ته هغه ټیم معلوم دی چې کله الله ما یادوي چور دی عجیبه خبره کې دا څنګه تا ته څه پته لګي چې الله تا یادوي دا سی وایا چې ما ته هغه ټیم معلوم دی چې ځا الله یادوم د شپې را پاسېږم ماښام نه بعد یادوم او د مونځ نه بعد الله یادوم تا ته څنګه پته لګي چې الله تا یادوي ویل ما ته معلوم دی چا ورته تا سره علم غیب دی نعوذ بالله د غیب او علم خو چا سره نشته دی الله نه سیوا ویل نه ویل ستا سره څه دلیل دی چې الله تا یادوي وایي ما زه د قرآن پاک دلیل دی آیات کریمه وایي کوم دری دی وایي الله وایي ان ذکرتنی ذکرتو حدیث کی راځي او دغه رنګ عزتمند قرآن پاک کې راځي چې کله تاسو الله یادوي پاک کا ټیم کې الله رب العزت تاسو یادوي نو چې څنګه ذکر شروع کما نو الله وی عزت یادوما نو ماته ټیم معلوم دی همدغه ټیم دی په دغه ټیم کې الله ما یادوي د الله د ذکر او د قرآن پاک دومره لوی او عظیمه درجه ده نو بهرحال که کوم انسان دا غواړي چې د الله په مجلس کې زما تذکره وشي زمون خبره چې اخبار کې راشي څومره خلکو ته شیر کوو چېرته یو کونسلر موږ یاد کی نو هغه کلیپ موږ څومره چلو اسی زمون یو سیټ ته پکې تصویر راغلی یو سیټ ته پکې ولاړ یو هغه تصویر هم څو کاله شیر کوو سوچ کوئ چې د الله په مجلس کې د چا تذکره وشي به څومره عظیم انسان دیو نبی علیہ السلام وی انکم لا ترجعون الى الله بشیء افضل مما خرج منه یعنی القرآن وی که تاسو الله ته یو څیز پیش کول غواړئ او اعلی نه اعلی پیش کول غواړئ چې زه الله ته اعلی نه اعلی تحفه پیش کم وی الله ته هغه څیز پیش کړه چې د الله نه راوته دی او هغه قرآن دی هغه د الله ذات سره تعلق لري نو که د الله ذات نه اعلی تحفه ورکول غواړئ د قرآن نه اعلی تحفه ول نشي ورکولی او بهرحال عزتمندو نن مدرسې بندې دي جماعتونو کې کلاسونه بے آباد دي د قرآن پاڼې موږ ته صداګانې کوي ټیک د عوام قرآن وایي خو داسې قرآن نشي ویلی لکه څنګه چې علماء کرام وایي الله رب العزت وایي تاسو قرآن داسې وایي یتلونه حق تلاوته وایي داسې تلاوت کوي مړه چې د تلاوت څنګه حقي د تلاوت څنګه حقي نو حق خو یې موږ نشو ادا کولی که نه سوا د علماء کرامو نه او ټیک د کورونو کې علماء تلاوت کوي خو مدرسه کې په دې مجبوري سار مونځ نوالا د ماسخوتن مونځ پورې قاری صاحب ناست وي یو ماشوم راځي سپاره بل سپاره به ورته دی یو آیات له 50 پیرې ورکا به ورته دی یو آیات له 100 پیرې ورکا د الله یو آیات 100 کسان دي یو کس له 50 پیرې ورکي نو رب کریم څومره خوشحالي نو دومره هم کور کې نشو کولای کړ یو سپاره به وې لسی پاری به یو آیات له بسوک پیرې ورکي عزتمندو
د هر چا خپل وي او هر سړی په خپلو باندې فخر کوي. زه د پلاني قام یم، زه مومند یم، زه باجوړی یم، زه ترکمن یم، زه فلانی یم، او زه ورکزی یم، او زه تاجک یم، زه فلانی زه فلانی یم. په خپل قوم باندې زه افریدی یم، په خپلو قومونو باندې فخر کوي. راشي د مولیانو نه تپوس وکړه، د الله نه تپوس وکړه، یا الله ستا خپل خلک څوک دي؟ دنیا کې خو ډېر خلک دي، ټول د الله بندګان دي، خو بعض خاص کسان. سړی وایي پلانې زمونږ تربوران دي، خو فلانې پکې زما ډېر زړه ته نږدې دی. هر سړی وایي دا ټول زما بچي دي، خو زما دا کشر زوی زما ډېر سینې ته نږدې دی. هر سړی وایي زما ډېرې ښځې دي، خو زما هغه کشره یا مشره ښځه مې ډېره نږدې ده زړه ته. داسې وي په انسان کې. موږ الله ته یا الله دا ټول ستا بندګان دي، دا ټول ستا خوښ دي څه نه څه درجه کې. یا الله ستا پکې خپل خلک څوک دي؟ ان لله اهلین من الناس. وی ځان خبر کی نبی علیہ السلام وی په دې خلقو کې د الله بعضی خاص اهل خلق دي، بعض خاص اهل خلق دي. قالوا من هم یا رسول الله. وی موږ صحابه وی موږ تاسو کو یا رسول الله دا خپل خلق پکې د الله سوق دي. یو اعلی سره چې کله وی کنه فلانه یما یو سیس وخت دی، ټول ته تاسو کې جیوایا کوم سیس دی وخت دی زبدل راوړم. نبی علیہ السلام وی د الله په دې بندګانو کې بعضی خلق ډیر خاص دي. وی صحابه وی موږ ته فوراً تاسو ګوجی دا سوق دي، من هم سوق دي موږ ته تاسو کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قال اهل القرآن هم اهل الله. د قرآن والا خلق د الله په بندګانو کې دا خپل خلق دي. ګور خپل او پردو کې سفر کې دې ته یو مثال بیانو په دې مقصد باندې والا پوښي. خپل دې ته وای مثلا یو ماشوم دی جاړي، اوس دلته بیان شروع دی، بار یو ماشوم جاړي، نو نستاسو زوی دی نه زما زوی دی، نستاسو خپل دی نه زم خپل دی. نو تاسو خپل سوچو کې چې دا بیان شروع دی، موږ له غوسه راځي کنه چې ماشوم جاړي. یلکه دا ماشوم غلې کوي، څوک پکې کنځلې مو کی، څوک پکې ګډي وډي مو وای، الکه بیان شروع دی. بل کس وای زما بلډ پریشر دی، ما دماغ مراله خراب کو، دی ګاونډین لور شه دا ماشوم غلې کی. دا سی وایو کنه وای دي ته وای پردې. او چې کله پکور کې خپل ماشوم جاړي او ستا خزه چپل راوالی او دا ماشوم وای، نو ته ورشي هغه ماشوم ځان سره سینې ته رانږدې کې، ته مکوه موهه دا ماشوم پرېږده چې جاړي، خیر دی زړه به سپک شي، او پرېږده زما ماشوم دې څه تکلیف کې بی. یا دای فرق دی پردې ماشوم چې جاړي د انسان دماغ خوږیږي، او خپل چې جاړي د انسان دل ګرده او زړه خوږیږي. دا په خپلو پردو کې فرق. پردې چې جاړي د انسان دماغو کې درد راځي، او خپل چې جاړي نو د انسان سینه درد کوي، د انسان زړه درد کوي. ورسره وایي زما بچې ټوله شپه جړلي دي، وایي ما ورسره شپه رونه کړې ده. او پردې ماشوم چې جاړي وایي خدای دې غر کې په دې کور کې داسې څوک نشته چې دا ماشوم یې غلی کړی وی، زمونږ خوب یې ټول تباه کو. دې کې خپلو پردو کې فرق دی ته وایي. دکه شان عزتمندو الله رب العزت وایي که زما څوک خپل جوړیږي نو هغه په قرآن باندې زما خپل جوړیږي. دا څومره اعلی خبره ده. من عالمانو مرتبه د قاریانو مرتبه موږ ته نه ده معلومه. الله وایي ګوره دا زما خپل خلق دي. نو تاسو بیا په خپله سوچ وکړئ، په خپلو باندې سړی څومره خفه کېږي، په خپلو باندې سړی د بل سر ماتوي، په خپلو باندې سړی بل په تمانچه ولي، په خپلو باندې سړی چې کوم دی په کلونو کلونو باندې جنگ جګړه کوي، په خپلو باندې خلق نور خلق خفه کوي. دک رنګې الله رب العزت د خپلو بے خیال ساتي. او حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اشد اذنا الى قارئ القرآن. وی تاسو ته پته ده نبی علیہ السلام وی زما الله چاته غوږ دی، غوږ کې غوږ الله غوږ نشته، مطلب توجه چاته کوي، وی الله چاته ډیر غوږ دی. وی د ټولو نه زیات غوږ چې کم دی قاری قرآن تک دی، چې کم سړی قرآن وی هغه ته الله دی. څومره تک دی؟ من صاحب القینة الى قینة. وی لکه څنګه چې یو سندري اوریدونکي انسان سندرغاړي ته غوږ دی، د دې نه زیات الله رب العزت د عالمانو قاریانو قرآن ته غوږ دی او اوري. لیس کمثله شیء. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت علماء او قاریانو سره ډېره مینه ده. قرآن کې الله اعلان کوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے زما بندگانو تاسو به دا سوچ کوئ چې دا قاریان عالمان او عام خلق برابر دي کی نه؟
تاسو دا سوچونه کوئ وی دا سوچ مه کوئ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله وی ټیک دا ما مسلمانانو لپاره کافرانو باندې ډیر لوی عزت ورکړي. يرفع الله الذين آمنوا په ټوله دنیا کې چې عزت ورکړي دي نو هغه په ټولو قومونو کې عیسایانو کې يهوديانو کې او مجوسیانو کې هندوانو کې سیکانو کې زیات عزت چې ورکړي مسلمان لمه ورکړي د نبی اخر زمان امتی لمه ورکړي دي خو مخ کې واوري والذين اوتوا العلم درجات. مسلمانانو دا واوري پتا سو کې می عالمانو لګورې به ډېری لوی لوی درجه ورکړي دي. تاسو هم د درجه والا خلک خو تاسو کې چې لوی لوی درجه والا کسان دي هغه به عالمان دي. دا د قران پاک آیاتونه دي دا حدیث هم نه دی دا د قران پاک آیات دي. والذین اوتوا العلم هغه کسان چې علم والا دي درجات هغه د پاره الله ډېری درجه اخی دي یا عظیمی درجه اخی دي. واحد عزتمندو د علم داسې دعا ده. علم هر سړی پیر صاحب ته وایي ما ته دعا وکړه عالم صاحب ته وایي ما ته دعا وکړه بیا پیغمبر چې چاته دعا وښیي هغه څومره اعلی دعا وي. راشه موږ رب کائنات ته وایو ای رب زما زه دعا غواړم زه کومه دعا وغواړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار دو جہان تا رب کائنات وی وقر ربی زدنی علما وقر ربی زدنی علما. اے زما پیغمبرا کچرته ته دعا کول غواړي نو مانه د علم دعا کوا. نه علم دعا د علم مطلب دا دی د الله ذات د الله صفات د الله راوړل قانون دغه نه ځان خبرو ځکه الله خوشحالي کی. نو بهرحال عزتمندو علماء کرام کم خلق دی قاریان کم خلق دی نن مدرسې بند دي نن حکومت بازار نه بندي که بندي نو سلور بجو نه بعد بندي. نن حکومت که نه بندي نو بینک نه بندي که بندي نو یو څو ورځې بندي. نن حکومت نه بندي مارکیټونه شاپینګ هال نه بندي که بندي نو عزتمندو د رب کائنات مدرسې بندي. حالانکه داسې ویلی شي ګر چې بھئی قاریان دې درې درې فوټه کې کینی یو بل سره قلارې به کینی چې کوم کلاس کې تاسو کینی درې درې فوټه او شپږ شپږ فوټه لرې کینی. دی جماعتونو کې څومره وخت موږ منځونه داسې ونه کړه سر په څومره علاقو کې دغه طریقو سره منځونه وشو. نو بهرحال عزتمندو که پخواني بادشاهانو به د علماو ډېر قدر کو. نن د علم او د علماو قدر ختم شو. هارون الرشید باره کې راځي چې هارون الرشید یو ځل امام مالک رحمت الله علیه ته ویل زه علم حاصلول غواړم زه خپل علم حاصلول غواړم ویل لهذا ته داسې کار وکړه زه خو ډېر مصروف سړی یم واقعي بادشاهانو سره ټیم نه وي نو ته ماله یو پیریډ ټیم وباسه او زما زی ته راځه او ما ته علم ښایه. امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل نډر انسان هسې خو دا امامان نه دي جوړ شوي. هارون رشید بادشاہ وقت وی علم چا پسی نزی انسان علم پسی زی. علم چا پسی نزی علم ډیر قدر والا سیز دے علم پسی انسان زی بس هغه پوه شو ویل چې خیر دی زما الته درځم. هارون رشید یو ځل لاړې الته د امام مالک رحمت الله علیه په درس کې کېناست. نو بادشاهان خلک داسې سست خلک او هغوی د سهولت عادت خلک نو هغه لاړې الته درس کې داسې ډډه ولګوله. نو چې ډډه ولګو پخواني علما کرامو به د ادب ډیر خیال ساتو. نو هارون رشید رحمت الله علیه تا امام مالک رحمت الله علیه درس دوران کې ویل د الله رب العزت په قدر کې یو قدر داده د الله چې قدر کې د الله په قدر کې او د عزت کې یو عزت داده چې د عالم به عزت کې او د سپینګری انسان به عزت کې. چې کوم انسان د عالم عزت کوي او دا د سپینګری انسان عزت کوي دا داسې دی لکه چې د الله رب العزت عزت کوي. بس چې دا ورته یو سړی زر رامخ کې شو ډډې ونه والا او کېناستو ویل بالکل زما ستا په خبره باندې یقین دی او زه د الله رب العزت عزت کول غواړم لہذا د نن نه پس به زه د عالمانو مخ کې ډډم نه لګوم. بادشاهي وخت څوک داسې ویلی شي موږ پې مدرسې نه شو کولاولی هغه به ورته مخامخ ویل وروره نیغ کېنه داسې بادشاهان. زمونږ د عالمانو کې یو عالم تیر شوی دی غالبا علامه تفتازانی رحمت الله علیه
د ډېر مشکل او عجیبه عجیبه کتابونه لیکلي. تیمور لنګ یو بادشاه تیر شوی، تیمور لنګ به ورته ځکه ویل دا خپه یې لکه لنګړی وه، نو داسې به چې کېناستو نو دا خپه بیا راغونډولې نه شوه. خپه کې د انسان بیماري وي نو بس انسان خپه نه شي راغونډول. یو ورځ چې کوم دی د دې عالم دربار ته چې کوم دی دا رالی دا بادشاه، نو داسې مخامخ عالم ناستو نو دا خپه داسې وغځوله، نیغه یې کړه، نو هغه چې نیغه کړه نو د هغه په سر باندې درد شو هغه عالم، او هغه ورته ویل وروره دا خپه دې غونډه کړه یا بل طرف ته کړه. نو هغه تیمور بادشاه پوه شو چې دا مولي صاحب خو خفه شو، نو هغه ورته ویلې مورا لنګ است، وایي زما دا خپه خوږېږي او دې کې بیماري ده ځکه مې غځولې ده، د بې ادبۍ د وجې نه مې نه ده غځولې، مورا لنګ است، زما دا خپه لنګه ده، لنګړه یم. نو هغه عالم ورته څه ویل مورا ننګ است، وایي زما دپاره د شرم خبره ده چې یو عالم د بادشاه خپو ته ناست دي او بادشاه داسې خپه غځولي، نو دې کې د علم توهین دی. نو ستا دپاره ټیک ده ته بیمار یې، خو زما دپاره د شرم خبره ده. تورا لنګ است مورا ننګ است، ستا دپاره لنګ دی خو زما دپاره ننګ دی. نو بس شروع کا ننګ ډېره لویه خبره ده، په ننګ باندې خلک سرونه ورکوي، هغې له خفه نه شي وروره خپه دې خوا کوه. بادشاه یې وخت باندې خپه خوا کړه، خو هغه به عالمانو ته څه نه ویل چې نه نن به یو عالم تیزه خبره وکړي، لاړ شي په عربستان کې لوی لوی قاریان چې کوم دی عالمان د منبرونو د راغوزدار کړي دي نشي کولی. نو هغه بادشاهانو به د علماو قدر کولو، هغوی به په ټوله دنیا باندې بادشاهات کول. هارون رشید بادشاه زویو، امام ابو یوسف رحمت الله علیه سره چې کوم دی سبق ویلو، امام ابو یوسف رحمت الله علیه سره سبق ویلو، سبق یې ویلو. یو ورځ چې وکتل نو د هارون رشید د زوی اوبو لوټه ډکه کړې ده او امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته اوبه اچوي او دس دپاره. نو هارون رشید ډېر زیات غصه شو، په غصه کې را روانو چې کتلې نو خلک پوه شو په دې باندې چې ګینې دا په دې خفه دی چې زما زوی باندې خدمت کوي دا مولا، ولې دا مولا زما په دې زوی خدمت کوي؟ د بادشاه یو وخت زوی له تا لوټه لاس کې ورکړي وروره قاري صاحب ته اوبه اچوه خپو ته او کله لاسونو ته او کله پوزې ته. نو واقعي بظاهره زمونږ د عام دنیا روټین مطابق دا ډېره د شرم خبره ګڼلی کېږي. یو عام مولا نو خلک ډېر هغه شو چې دا اوس امام یوسف رحمت الله علیه پسې را روان دی دا بادشاه او دا به ډېر زیات بدې ردې ورته ووایي چې دا ته څه کې زه زوی سبقونه رالېږم که دلته ستا اودسونو لی رالېږم. ټول خلک متوجه شو چې خدای دې خیر وکړي څه به کېږي. هارون رشید چې رانږدې شو نو زوی لی چې کوم دی یو څپېړه ورکړه، ورته ویل څه کې؟ ویل استاد محترم ته مې اودس دپاره اوبه شوم. ویل نه داسې مه کوه، ویل داسې چلو کا په یو لاس کې دا لوټه ونیسه او په بل لاس باندې د استاد دا خپې چې کوم دی صفا کوه، صرف اوبه مه اچوه، دا لوټه ونیسه داسې او اوبه چې پې اچې نو د استاد په دې خپو باندې داسې لاس هم ورسره راکاږه، دا خو ستا استاد دی بې ادمه، صرف اوبه اچول غواړي، د استاد په خپو باندې ورسره لاسونه هم راکاږه. هغه خلک لاړ ختم شو چې د علماو د مشرانو د مور پلار د سپینګیري د دې به قدر کو. نن سپینګیري پورې علماو پورې خلک خنداګانې کوي، ټیک ټاک پې جوړوي په علماګانو باندې او د هغوی خبرې چې کوم دی عجیبه عجیبه استعمالوي. نو بهرحال علم ډېر لوی چیز دی. انس بن مالک رحمت الله علیه فرمای، انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کم انسان په دنیا کې د جهنم د اور نه آزاد شوي خلک ګوري، د چا خواهش دا وي چې زه د جهنم نه آزاد خلک ووینم چې دا کم خلک دي، وایي دا دی د الله رب العزت د دین حاصلونکي چڼي او طالبان وګوري چې دا الله د جهنم د اور نه آزاد کړي خلک دي او د دوی په یو قدم باندې وي الله دوی له د یو کال د عبادت ثواب ورکوي. او الله رب العزت د دې طلباو د پاره د دین د پاره په جنت کې لوی لوی خارونه تیار کړي دي، کورونه نه خارونه. او دغه رنګې په کومه ځمکه باندې چې کم قدم دي د هر قدم زید دوی ته چې کوم دی دعاګانې کوي چې دا په موږ باندې قدم کې غوستل. هؤلاء عتقاء من النار. انس بن مالک بویل دا د الله د اور نه آزاد شوي خلک دي. نو بهرحال عزتمندو ډیر خیال ساتل پکار. حضرت علی صاحب فرمایل رضینا
رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعوام مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. اویلې وې زه د الله په تقسیم باندې ډېر راضي ما. موږ مسلمانانو له الله د خپل ذات علم را کړی، خپل کتاب دین حدیث دای را کړی دي، او زمونږ نه علاوه چې نور کوم قومونه دي هغوی ساینس ټیکنالوجي فلانې ډینګرې دغه څیزونه پسې نقطې دي. موږ به هم دا کوو، څه خبره نه ده، خو موږ وایي زه د الله په تقسیم باندې ډېر راضي ما. د دنیا چې څومره څیزونه دي هغه د نورو قومونو له ورکړي کافرانو له، او موږ مسلمانانو له الله خپل دین ورکړی دی. وی په دې تقسیم باندې د الله نه ډېر راضي او دا ولې اعلی دی، د هغې نه ولې اعلی دی. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. وی ځکه دا زمونږ والا اعلی دی چې د هغوی ساینس او ټیکنالوجي دا هر څه به ختم شي، او زمونږ د الله علم به تر جنت او دوزخه پورې به دا قایم وي، دا به قایم وي، دا نه ختمېږي. نو په دې باندې زه د الله نه ډېر راضي. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. وی کوم سړی د علم په لار روان شو الله ورته د جنت لاره اسانه کړه، د جنت په لاره باندې روان شو. نو د دې وجې نه عزتمندو ډېر فضیلتونه بیان شوي. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. وی الله چې چا سره ښېګړه کول غواړي څه وله ورکي؟ حسن ورکي، جمال ورکي، مال ورکي. وی نه نبی علیہ السلام وی دله علم ورکي، د دین فهم ولا ورکي. نو چا سره چې څومره درجه کې که چا سره د یو سیوزي علم دی په هغې دې فخر کوي، که چا سره یو لس مجلس عالم سره تیر کړي دي په هغې دې فخر کوي، که چا یو سل بیانونه د یو عالم اورېدلي دي په هغې دې فخر کوي. دا د فخر څیز دی. سړی ویلی شي ما د فلاني عالم سره دومره وخت تیر کړی، ما د فلاني عالم دومره بیانونه اورېدلي، دا علم دی، په دې فخر کول پکار دي. قرآن کې الله رب العزت وی زه د علم نه کم کسان لرې کومه ولكن المنافقین لا يفقهون. وی منافق سړي له چې کوم دی زه علم نه ورکوم، منافق سړی چې کوم دی په دین باندې نه پوهېږي. نو بهرحال عزتمندو ابو درداء رضی الله تعالی عنه له یو ځل یو سړی رالی د دمشق نه. نو چې د دمشق نه رالی ویلې هلکه څه دپاره راغلی؟ ویل جی ته د پیغمبر احادیثو علم تا سره دی، دا د نه زده کول غواړم. ورته ته قسم وکړه چې د دې ارادې نه بغیر بل څه نیت خو دې نه و. ویل نه جي زما د دې نه علاوه هېڅ یو نیت نه و، د دمشق نه راغلی یم صرف د دې لپاره چې د پیغمبر خبرې تا نه واورم. ویل څه تجارت لپاره خو نه وې راغلی؟ ویل نه جي د تجارت مقصد مې نه و، صرف علم مقصد و، د پیغمبر احادیث زده کول. نو هغه ورته چې کوم دی ویل زه علم به درته وروسته زده کوم، خو پهله د پیغمبر یو خبره واوره. نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث واوره، من سلک طریقا یبتغي فیه علما سلک الله طریقا الی الجنه. وی څوک دی پیغمبر فرمایلی چې د علم په لار روان شي دا د جنت په لار باندې روان شو. وان الملائکه لتزع اجنحتها رضا طالب العلم. وی بل خبره د خوش خبره واوره، طالب علم د پاره فرشتي خپل وزري خوري دی باندې ځان له پوره یو بیان کیږي چې فرشتي د عالم د پاره او د قاری د پاره او د طالب علم د پاره وزري خوري. د دې مطلب څه دی؟ دا ځان له یو پوره موضوع ده. بهرحال عزتمندو وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض. او اذا واورا د عالم د پاره د اسمانونو او د ځمکې مخلوق دعاګانې کوي، حتى الحيتان في الماء، تر دې پورې چې په اوبو کې علمایان هم دعاګانې کوي. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. او بل دا خبر واوره د علم او د عالم درجه په عبادت گزارو بزرگانو باندې، عوامو باندې نه. په عوامو باندې خو لویه درجه ده، د عالم درجه په دې بزرگانو باندې چې کوم تهجد گزار کسان وي او صلات تسبیح او منځونه او ښه اعمال کوي، عابد دې ته ویل کېږي. وی دا واوره د عالم درجه په دې عابدانو بزرگانو باندې دومره اوچته ده لکه څرنګې چې د سپوږمۍ درجه په دې ستورو باندې اوچته ده، دومره درجه. دغه رنګې عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصي دعا کړې ده عالمانو ته، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمع. یا الله زما هغه عالم امتی سر سبز و شاداب کې چې زما حدیث دکی یادی او خلکو ته رسی.
نو د پیغمبر خصوصي دعا ده د حدیث په کتابونو کې راغلی ده دی وجنه د علماو عزتمندو قدر وکړو د قرآن قدر وکړو او دا مدرسې بندې دي د دې لپاره یو کوشش او خواري وکړو د ټولو نه اول ایشو موږ دا اوچت کړو د بازارونو دپاره اړتالونه کېږي د مدرسو دپاره اړتال نه کېږي د هر بازار صدر راوچت شوی دی او اړتالونه او خپل بیان یې ریکارډ کړی دی په عوامو کې اوسه پورې یو سړي چې کوم دی دا ورنکړه چې تاسو د الله کورونه او د الله چې کوم دی مدرسې کولاوي کوي داسې کسان شته چې په هغه بازار کې دوکان هم نشته دی او د هغه بازار هغه ویډیو د شیر کړې ده حالانکه هغه بازار کې د دوکان هم نشته د خپلوانو دوکان هم نشته دی خو د الله د دین لپاره عزتمند قسم دی که د الله د دین دروازې بندې شوې الله به موږ باندې د رزق دروازې هم بندې کړي ځکه الله وایي چې تر څو پورې زما نوم په دنیا کې وي تاسو به خوراکونه کوئ که زما نوم د دنیا نه ختم شو څوک به رانه د یو غنم دانه مو نه خوري او د اسمانونه به در باندې راغوزار کم او د ځمکې به چې کم دی زه ټوټې ټوټې کم او د هر څه به زه ختم کم چې زما نوم پکې نه زه په دې اسمانونو څه کوم نو تاسو ټول ته پته عزتمندو مونږ خو ټوله ورځ د دنیا کاروبارونه کوو دغه عالمان دي قاریان دي شپه ورځ عزتمندو په دغه کې ناست سوچ کوو عزتمندو زه کله ناکله سوچ وکړم 10 کاله مونږ په مدرسو کې کلوله او دال خوړلي یو ځل راته وایي دا دال ډېر مزیدار دي ما ورته ویل دالو ته 10 ګزه سلام دی بهرحال اوس یې خو خبره نه ده 10 کاله پورې عزتمندو په مدرسه کې په هر هفته کې به خامخا 2 ورځې دال او کلول خورئ کله کله خلک وایي که نه پلاني مولي صاحب له خو یارو دا خو ډېره اوس ماشاءالله ښه خوراکونه کوي نو عزتمندو هغه 10 کاله او هغه 15 کاله هغه دال کورخې چاته نه یادېږي چې په اوبو کې به هم کلول رانیول او په اوبو کې به هم دال کتل چې دال پکې کم ځای کې دی او کله طالبان په کله مالګه زیاته او کله یو شی کله بل شي بعضې طالبان به چې کوم مالدار و به ځان له د اچارو یو 10 روپو اچار د بار نه راوغوښتله به یې پکې واچولو څه نه څه به یې کلول او دال ځان نه ترسکون کړه غریبانان کسانو سره نه دې طلبه باندې دومره سخته تیري بس عالم په جاز کې ګرځي د عالمانو هغه سختي وخوره ته 2 هفتې دال وخوره ته ګوره چې کوم دی والا د الله د رزق به توهین وکړي مړه داسې زندګي ده روزانه پکې دال او دالي 10 کاله هر عالم 10 کاله علم حاصلوي که نه 10 کاله دال او کورخې خوري سبزي به چې پخه شوه که نه لکه په مدرسه کې چې جشن ځکه سبزي ځکه نه پخېږي مدرسه کې د سبزي په کټینګ باندې ډېر وخت لګي یو دا نه چې مثلا ګران کټینګ باندې ډېر وخت لګي اوس ته مټر پخې نو مټر سپینول څومره وخت غواړي نو ډېر زیات چې کوم دی په دې باندې وخت لګي دا سخت عزتمندو په عالمانو باندې تېرې شوي په اکثرو عالمانو باندې د طارق جمیل صاحب غوندې عالم به په ریونډ کې بیمار پروت و عزتمندو او دا اوس خلک وایي طارق جمیل صاحب په جازونو کې ګرځي ته لاړ شه هغه 10 کاله د ریونډ په دغه شګو کې تېر کړی دی ته لاړ شه تقي عثماني صاحب خو یادې خو د هغه تکلیفونه وګوره هغه وایي 2 میله که 3 میله زموږ سره کتابونه نه وایي زه بل ځای کې یو مکتبه وه هلته به تلمه چې کوم دی روزانه وایي داسې په تیلۍ کې به مې کتابونه اچولي وو او سوزکي پورې بنښتې وم او کتابونه به مې نیولي وو او 3 میله به لرې تلم هلته به مې صرف مطالعه کول پکې نه و زموږ په مدرسه کې نو بهرحال عزتمندو الحمدلله موږ به هم سهولت نه غواړو زمونږ دغه مدرسې دغه ساده پکې لږ بجلی فلانې دغه هم کافي ده خو چې مدرسې کولاو شي دا زمونږ روح دی عزتمند څنګه چې ستاسو بازارونه بند وي څومره خفه وئ تاسو د دې وجې نه چې پیسې نه وي د دې وجې نه هم خفه وئ چې یار دماغ کار نه کوم هلته مصروفه یو دقه رنګې د علماو عزتمندو د قرآن سره دومره ځان عادت کړی دی چې د قرآن درس نه دی غریب له خوب نه ورځي نو لهذا د دې دپاره کوشش وکئ پخواني بادشاهان به په دې خوشحالېدل او نن چې کوم دی چا سره فکر نشته د مدرسو محمود غزنوي باره کې راځي سلطان محمود غزنوي بادشاہ وقت وایي د ده په زړه کې یو 3 شبهات وو د واعظ په کتابونو کې دا واقعه لیکلې چې د سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د ده په زړه کې یو 3 شبهات وو شبهې شکونه یو 3 شکې وو د هغې جواب دته معلوم نه و یو ته دا شک و عزتمندو چې سبکتګین یو مشهور کس تیر شوی د ده پلار یا نیکانو کې نو چا به ویل دا محمود د هغه په خاندان کې دی او چا به ویل نه دی نو ته ویل چې ما ته به څنګه پته ولګي چې زه د سبکتګین زوی یم که نه دا یې په زړه کې شک و چې ما ته به
داسې یقیني کومې طریقې سره پته ولګي چې زه واقعي د دې زوی او نوسم. او دویم دا دی چې الله رب العزت به زما مغفرت وکړي که نه کړي. زه خو بظاهره دنیاوي نیک کارونه هم کومه، دنیاوي کارونه هم کومه، چې الله به ما وبخي که نه وبخي دا خو چاته هم پته نه. او دریم نمبر دا دی چې دا عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. وراثت ډېره لویه درجه لري. یو سړی کروڑپتی دی او زوی چرسی دی، چې څنګه مړ شو نو بس چرسی کروڑپتی شو. داسې ده که نه؟ میراث دومره عجیبه څیز دی. د یو چرسی نه کروڑپتی جوړی، د یو چرسی نه لینډ جوړی. نو د پیغمبر خو ډېر لویه درجه ده. د پیغمبر وراثت عالم ته میلو شي نو دا خو ډېره لویه درجې ته ورسو. دا یو عام کس دی د پیغمبر په وراثت باندې ډېر اعلی مقام ته ورسېدو. نو هغه ویل دا خناپس ماشومان او دا غریبانان چڼي مڼي او دا چې کوم د ترکارۍ نه راغونډئ، نو دا هم د پیغمبر وارثان دي. چې دا څنګه د پیغمبر وارثان دي او دا به ما ته څه طریقې سره دا شبهه زما د ذهن نه لرې شي، شک هسې زړه کې بیا خیال راتلو، بس سړي له خیال راځي. یو ځل داسې دی چې کوم دی په لاره روان دی، ښه حشم او خدم سره او سورلیانې فوجیان پولیس والا او داسې په لار باندې روان دی ډېر شوق سره د شپې. چې د شپې روان دی وی کتلې داسې لرې ځینه یو ډیوې ولیدله. نو د شپې ډیوه د لرې ځینه ښکاري چې لږه رڼا مي. محمود غزنوي وی دغه مخامخ دا ډیوه څنګه ده، دا څوک د دې شپې ناست دی او دا څه کوي؟ ویل راځئ دلته لږ ورځو، په دغه لار به تېر شو. په دغه لار باندې چې کوم دی داسې تېرېده چې ویې کتلې هلته یو وړوکی ماشوم ناست دی او قرآن پاک یا مثلا خپل څه کتاب دی هغې کولاو کړی دی او هغه ډیوې او هغه شمې سره داسې ناست دی خپل دغه کوي. نو د سره خو اسونه مو ډېر څیزونه وو داسې چې راتله هغه بره نه کتل. چې کله ډېر درز دروز زیات شو نو ته داسې بره وکتل چې څه چلو شو، دې شپې ته ګوره او دې درز دروز ته ګوره. چې داسې بره وکتل سلطان محمود غزنوي د په سر باندې ولاړ دی. دا خو یې نه پېژني چې دا سړی هغه خپل کتاب سره لګېد. هغه ورته وایي بچیه څه کې؟ ویلې کاکا ته ګورې که نه زه د الله کتاب ګورم، زه خپله مطالعه کوم، سټډي کوم د دین. نو هغه ورته وایي بچیه دا خو ما ته هم پته ده چې ته سټډي کې مطالعه کې او د الله دین زده کې، خو زما مطلب دا دی چې په دې شپه باندې دلته څه کې؟ دې ته کې تورې شپې ته ګوره او ته وړوکی ماشوم یې دلته ناست دی. نو هغه ورته یو دردېدله خبره وکړله. ویلې کاکا تا سره خو ډېر ساز و سامان دی، ته زمونږ نه څه خبرې؟ زمونږ په کور کې د ډیوې تیل نشته، زما مور پلار ډېر غریبانان دي، زه د شپې ډیوه نشم بلولی، زما پلار سره دومره خرچه نشته. نو ویل دا ډیوه د چا ده؟ ویل دا دلته دا چوکیدار دی، د شپې دلته چوکیداره کوي، نو ده دا خپله ډیوه ځان ته بله کړې ده. نو لہذا ما دا غنیمت وګڼل، زه راځم د شپې چې کوم دی د چوکیدار دی ډیوې ته کښېنم او زه خپله مطالعه کوم او د الله کتاب ګورم. محمود غزنوي زړه کې اره شو. بعضې خبرې سړي زړه اره کي. بیا د وړوکي ماشوم تکه توره شپه ستا ښځه چې کوم دی عزتمندو تور ته بره وخېږه، بره هندوانه پرته ده راکوزېږه بره شته، وایي نه دغه زه یارېږم بره. او دا وړوکی ماشوم دی عزتمندو په تکه توره شپه کې د یو ډیوې لاندې ناست دی، داسې نه یېرېږي چې یو ځناور به راشي ما به وخوري، ما باندې به حمله وشي، ما باندې باد باران راشي او داسې به راشي، او هغه ډیوې ته ناست دی. نو د محمود غزنوي زړه اره کو. هغه ورته وایي بچه تا خو زما زړه ډېر خفه کو، زما په بادشاهت کې داسې قیمتي هیرې شته او داسې قیمتي موتیان شته او موږ سره ستاسو قدر نشته. نو هغه سره چې کوم دی بعضې کسانو د چاندۍ یا د سرو زرو یو لالټین و، پخوا بادشاهانو به قیمتي څیزونه ځان ته ساتل، هغه لالټین یې وله ورکویل بچیه سبا نه بار کوڅې ته مه راځه، بازار ته مه راوځه او دا لالټین ځان ته په کور کې بلوه او په دې کې مطالعه کوه او د الله کتاب ګوره. هغه ورته ویل نه دا زه نالم. ویلې ګوره زه یې دله په خپل زړه سره در کوم. ویلې سړیا کاکا موږ سره ډیوه شته، د ډیوې تیل نه لرو، ډیوه خو موږ سره هم کور کې شته، د ډیوې تیل نه لرو، ډیوې تیل را سره نشته. هغه ورته ویل بچیه ستا دپاره ماهانه دومره وظیفه مقرر شوه د سرکار د طرف نه، د ډیوې تیل به هم درځي او دومره وظیفه به هم درځي، خو بس ته د الله دین حاصل که تکړه شه. نن زمونږ حکومت والا خلک وایي دین مدرسو دنیا له څه ورکړي. یو د وفاق مدرسې 1,00,000 حافظ قرآن په یو کال کې چې کوم دی امت له ورکړه، 1,00,000 د قرآن حافظان او 50,000 د دین زیات عالمان صرف د وفاق د مدرسونه
عزتمند علماء کرام معاشرې لال وفاق ورکړه مدرسو ور نو محمود غزنوي کور ته لاړ د شو ډېر زړه خپو غمګینو چې ګوره موږ سره د دین قدر نشته د طلباو چې کور ته لاړ د شو نو د پزړه کې ما تاسو ته ویلو درې شبهاتو یو چې زه سبکتګین زوی یم کنه دویم چې ما به الله وبخي کنه دویم دا واړه ماشومان او دام د پیغمبر وارثان دي دا درې شکونه نو شپې چې وده شو هاي چې کوم کسان د علما او د طلباو خدمتونه کوي الله رب العزت د غوی دنیا نم جنت جوړ کړي د سردار دو جهان دار چازلی چې د دې د پاره کم وظیفې کوي راشه وظیفه دا د علماو خدمتونه وکړه د علماو د وارثانو چې پیغمبر د باندې مهربان شي الله د باندې مهربان شي محمود غزنوي ود شو د شپې سردار دو جهان ورله په خوب کې رااله یو جمله ورته ویله یو جمله یو سنټنس یو خبره ورته وکړه الله رب العزت داغه غدري وانه شکوک او شبهات د ځړه نه ختم سو ورته نبی عليه السلام وی اے د سبکتگین زویا اے د سبکتگین زویا تا زما د وارث خدمتو کو الله رب العزت تعالی جنت درکړو او الله توبه خلی چې را پاسې د ډیر زیات خوشاله او ټول خلکو له دعوت وکړو چې ورته وجه صدا وای زما پزله کې درې شبهې وی الله ختم کړي ما چې بیګا دغه ماشوم د طالب علم خدمت وکړو د مدرسې خدمت مې وکړو د طالب علم الله رب العزت سردار دو جهان ما ته خوب کې راولېګلو او ما ته ویته د سبکتگین زوی اے د سبکتگین زویا تا زما د وارث خدمت وکړو نو دا بل شبهه مې محل شو چې دا ماشومان هم د پیغمبر وارثان دي او درېمه شبهه مې چې الله به مغفرت وکړي کنه سردار دو جهان په خله راته ویلې چې الله رب العزت ستا مغفرت کړلو نو د دې وجې نه عزتمندو علماو سره او عالمانو سره او مدرسو سره قدر سره سره تعلق عالمانو سره ساتي عزتمند سره سره درجه کې ساتي 400 درجه په کال کې یو ملاقات دی ولې نه خدا عالم سره کوي یو خصوصي تعلق ساتي یو میسج کوي یو کال عالم ته کوي یو تعلق ساتي چې تک کم از کم پاسېږي سردار دو جهان خو دې نه لیدلې چې کم از کم پیغمبر ته په اخره کې ویل شي چې پیغمبره ته خو نه لیدلې خو ستا یو وارث سره زما تعلقاتو ستا یو وارث سره زما تعلقاتو ته د خپل زوی تعلقاتي خلکو باندې خیال ساتي کنه ستا د زوی میلمانه چې راشي نو ته په بیٹک کې ورته چې کم دی خیال په ساتي کنه ساتي د قرنګي الله رب العزت چې کم د الله علم حاصل کړي د پیغمبر وراثت هغه سره دی نو د دې خلکو به الله او د الله پیغمبر ولی خیال نه ساتي نو ان شاء الله مدرسو سره بسنه سره تعلقات ساتو کنه ان شاء الله کاغه مالی شکل کې کاغه عزتمندو مالی شکل کې نیوي د دعا په شکل کې وي د تعلق په شکل کې وي کاغه مثلا داغوی د حفاظت په شکل کې کاغه له د आवाज او شتول په شکل کې کاغه له اسې چې کم د ډاډ ور کول په شکل کې مولوی شه موږ د سره ولاړ یو غم مکوا او موږ ان شاء الله د مدرسې خیال ساتو موږ به د دې خیال ساتو او اخیری گزارش دا ده چې اوس د مدرسو باره کې چې کم د علماو یو کمپین شروع کړی دی او یو دغه شروع کړی په دې کې سره تاسو هم شریک شئ چې دا مدرسې دوباره دا رونقونه آباد شي که مدرسې آباد نه تاسو د جمعات ګوره چې یو عالم تاسو ته اوس کدل ته عالم بیان نه کولی نو تاسو دومره خلک جمع لراتلی بیان لراتلی چا به یو ځکه مونږ کولی چا بل ځکه چا بل سي د یو عالم د وینه ګوره ټول دا جمعات څومره آباد چې څومره بهترین عالم هغه جمعات زیات آباد او دا عالمان عزتمن هم دغه مدرسو کې جوړي دا په سکول کې نه جوړي الله ته ځان نږدې کوي نو پدا او چې الله نه کوم چیز لري کوي اخی ته موږ فتنه وای جماعتونه مدرسې الله سره تا نږدې کوي الله سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بفتنہ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنہ شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بفتنہ الله د چې نږدې کوي بس هغه سیس د الله د رضا سبب دی الله رب دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي